یکدمې زما په هغې سټاف ملګري باندې تماچه کېښوده، اول یې وله په خپو ډزې وکړې او بیا خپه یې ولګېده، خپه یې زخمي شوه او بیا یې وله په سر تماچه کېښوده او 2 ډزې په سر باندې په تماچه ووهله او بیا یې وله په سر تماچه کېښوده، هغه یې ویشتو کوشش کو، خو زمونږ اردلي جلال راغی، هغه وله تماچه بره وغورځوله، له سر نه یې وله نو بره دیوال پې لګېدلي دي، تاسو په تصویر کې او په دغه کې کتی شئ، هغه پکچر شته مونږ سره. نو هغه خدای بچ کړې ده، مونږ خدای بچ کړي یو، مونږ دواړه یو شان په کرسۍ ناست وو. مونږ دی اپریشیټ کوي نه، مونږ ته وایي چلونه نه درځي، تاسو چلونه یې زده کوئ دلته زمونږ په سر باندې ولاړې لستوڼي این غالي، مونږ ته لاسونه اوچت کړي، مونږ له شړقونه راکوي. زمونږ د سکیورټي دپاره مونږ سره دلته څوک نه چې زمونږ په سر جواب وکړي، هغې باوجود هم مونږ د 400 نرسز مونږ د خپل عوام دپاره ولاړ یو، مونږ ته کنځلې کېږي، زمونږ ګریوان ته لاس اچولې کېږي. ګرانو کتونکو 400 په هسپتال کې موجود یو، کومه لویه پیښه چې رامنځته شوې ده او 2 نرسانې په معجزاتي توګه باندې بچ شوي دي، چې په سر وله تمانچه کېږدي او خدای یې بچ کړي، نو دا یو ډېر عجیبه شانتې خبره وي، نو دا معجزه وي، دا بل څه نه وي. دې ځای کې باقاعده اجلاس وشو، دلته مشر موجود دی، هغه مشر د دغه نرسانو سره اجلاس وکړو، د هغوی چې کوم تحفظات وو هغه د ځان سره نوٹ کړل، په دې هسپتال کې واقعي چې د نرسانو څنګه ژوند دی، څنګه یې ډیوټي ده، د کومو مشکلاتو نه راتېرېږي. نو د دغه نرسانو سره موږ هم خبره کوله چې موږ یک طرفه ټرین باندې چې روان یو، نو ستاسو موقف باندې تاسو خپلې خبرې نه کوئ. نو هلته کې خلک وایي چېرې هغه ټوله غلطي چې کومه ده دا نرسانو کې ده، د ستاسو الزام لګي چې نرسانې دوی هر وخت په موبایل کې مصروفه وي. د دې جواب هم نن تاسو ته په دغه پروګرام کې په دغه خبرو کې میلاویږي. دویم دا کومه واقعه چې راله او په دې واقعه کې دا کمې خبرو شوې چې یاره غلطي چې کومه نرسانو وه، د دې دا جواب هم تاسو ته میلو شي. او د هسپتال کې کمې کمې دي، نو هغې د دې لږ په سوچ سره دې ته لږ په سوچ وګورئ. ګوره دا هم ستاسو خویندې دي، میاندې دي، ډیوټۍ کوي، دلته مزدوري کوي، د دویم بچي دي، د دویم کور دی، د دویم خاندان دی، د دویم غم خادی دي، دویم وایي چې یاره موږ چېرته چکر له لاړې بچو سره لاړې، خو د اختر په شپه د اختر په ورځ زه بار بار دا خبره کوم چې موږ خو د آرمي ځوانانو ته سلام پیش کوو، بلکل یې ورته پیش کوو. موږ پولیس چې کوم دی نو په دغه کې ستایو، بلکل یې ستایو، خو موږ چېرته د صحت محکمه کې ډاکټر، نرسه، کلاسپور، اردلي دې خلکو ونه ستایل. او د پرونه داسې پته لګي که نه رسپانس څه دی چې در دې باوجود چې یو نرس خدای پاک د مرګه بچ کړې ده، او د خلکو کمنټس ته چې ګوري نو د هغوی دا خواهش و چې یاره دی ویشتې ولې نه وي. وي د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل، د دې ځای کې موږ دا خبره بلکل رد کړله. نو ډېر عجیبه شانتې سوچونه دي زمونږ. بهرحال خبره ته به کوو، خپله پېژندګلو راسره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لیف خان بھائی ستاسو ډېره مننه، ډېره شکریه. زما نوم فضل مولا دی او زه سابقه خپل د ینګ نرسنګ اسوسییشن صدر هم پاتې شوی یم، او په دې ټیم کې د پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفري کونسل اسلام آباد د هغې ممبر یم د خیبر پښتونخوا نه. د کومه واقعه چې شوې انتهایي افسوسناکه ده، د دې چې څومره مزاحمت وکړی شي هغه کم دی. دا ټول هاسپټل که تاسو وګورئ لیف خان بھائی دا په نرسز باندې آباد دي، مسلې هم شته دي، د هغې نه باوجود چې کوم دی الحمدلله نرسز موږ د خپل مریضانو لپاره همیشه چې کوم دی هغه په فرنټ لاین باندې ولاړ یو. ریسنټلی که تاسو وګورئ په کرونا وبا کې د ټولو نه اهم رول چې کوم دی هغه په دې ملک کې په ټوله دنیا کې هغه د نرسنګ سټاف پاتې شوی دی. زموږ څومره وروڼه خویندې په دې کې شهیدان شو، څوک به خپل مریض له خواله په هغه وبا کې نه ورتله، خپل مریض به یې پرېښودو، خو نرسز هغې ته ولاړو، هیلث چې کوم سټاف دی هغه به هغې ته ولاړو. او بیا مسلې زمونږ زیاتې ځکه دي چې زمونږ پبلک ډیلینګ چې کوم دی د نرسز ډېر زیات دی په دې دغه کې. تاسو چې کومه د دې واقعه خبرې کوئ، د دې محرکات چې کوم دی هغې ته رسېدل هم ډېر زیات ضروري دي لیف خان وایي. او بیا مونږ وایو چې یاره مستقبل کې داسې څه مسله بیا چې کوم دی را نه شي، د هغې روکتام چې کوم دی هغه هم د وخت ضرورت دی. افسوس مونږ په دې خبره کوو، تاسو چې کومه خبره وکړه ما واورېده چې یاره خلک کمنټس کوي یا دا وایي چې یاره دا ویشتې ولې نه را، د چا د وجلو اختیار د چا سره لیف خان وایي نشته. که څوک په خپله ډیوټۍ کې کوتاهي کوي یا بل څه کوي د هغې دپاره قوانین موجود دي، د هغې دپاره رولز ریګولیشن موجود دي. بدقسمتۍ نه چا هم دا تپوس ونه کړو چې یاره دا تورسرې دا خویندې چونکې میجورټي په دې پروفیشن کې فیمیل نرسز دي، د دې خپل کورونه به وي، خپل بچي به وي، د دې به مسلې وي. او زه افسوس په دې خبره کوم چې بیا د پښتنو په معاشره کې مونږه که د چا سره بهر وګورو نو په دشمنو کې هم خلک په فیمیل باندې کم از کم لاس نه اوچتوي،
او بیا ډز دا خو ډېره غټه خبره ده په دې دغه باندې. نو د دې څوک هم زما په خیال اپریشیټ کولی دا نشي، بلکې د دې مذمت هر ذي شعور انسان له چې کوم دی هغه پکار دی چې دا کار غلط شوی دی. مونږ د هغې هم په غم کې او په دک کې شریک یو، کوم ماشوم چې وفات شوی دی. خو جون نرس ډاکټر د چا جون نشي بچ کولی، هغه به د آخري سلګۍ پورې خپل کوشش کوي چې زه دا جون بچ کړم. د ستا اختیار چې کوم دی هغه د الله سره دی. څومره خلک چې کوم دی هغه د هغې خپل تګدو د ډاکټر د نرس دا وي چې د آخري ساه پورې مونږ خپل آخري حده پورې دا کوشش وکړو چې د هغه ژوند دې بچ شي. بهرحال هغه په غوسه کې راغلو او هغه دومره حرکت غلط وکړو چې یاره هغه تماچه راغستل او بیا 3 ډزې کول او ټیک ته پولیس خو بیا هغه ګرفتار کړو. ایډمنسټریشن نه چې څه مسلې دي په هغې به هم بیا خبرې کوو چې یاره څه مسله پکې شوې ده که نه ده شوې په دې ځای کې. MSF سره زموږ ملاقات وشو، هغوی کوپریټیو دي په دې مسله کې ایډمنسټریشن. سوال دا دی چې تماچه دننه راغلې ولې ده، یا ان فیوچر به څه داسې دوی سټریټجیز جوړوي چې یاره څوک ځان سره اسلحې نه راوړي. دا ګوره سیف زون دی او بیا مونږ نرسز، ډاکټرز، پیرامیډکس چې څومره هیلث سټاف دی، مونږ خو په جنګ کې هم مونږ ته خو دا خولې شوي دي، مونږ نرسز ته دا خولې شوي چې په جنګ کې مونږ دشمن له هم فرسټ ایډ ورکوو او د هغه زندګي چې کوم د هغه به مونږ بچ کوو خامخا. نو مونږ خو پرم نه خلک یو او که بیا په هسپتالونو کې داسې خلک راځي. او زه یو خبره بله جو کومه، په دې ټیم کې زه ایز ا پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفري کونسل یو ذمہ دار په حیثیت سره زه دا خبره کوم چې په دې ملک کې په لکونو شارټیج دی د نرسز، په لکونو، په زرګونو کې نه دی. دا د WHO رپورټ موجود دی په دې ټیم کې. د پروفیشن د خلک څنګه راشي، نن چې د چترال یو نرس ته دې خبرې نه خبرېږي، نن چې د ډی خان یو نرس ته دې خبرې نه خبرېږي، په بل ځای کې چې یاره دغسې تماچه راوړې ده او په یو نرس باندې ډز شوی دی او په هغې باندې بیا 3 ډزې وشوې او د هغې د قتل کوشش وشو چې یاره دا مریض تانه مړ شو یا تاسو مریض ته چې کوم دی کیر ورنه کړی شو. نو د هغه خلکو کې به څونه خوف و هراس وي او څونه پریشاني وي. بهرحال مونږ د خپل سټاف سره یو، پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفري کونسل په نیشنل لیول هم مونږ خپل کمیونټي به سپورټ کوو انشاءالله. دغه تپوس په کوجي چې د نرسانې ډیوټي نه کوي، نرسانې هر وخت په موبایل کې لګیا وي، بوخ وي. دغه ځای نه هم دغه سوال راځي چې یاره مونږ ورته مینتونه کول او نرس چې کوم دی توجه نه ورکوله. د دې جواب زه درکوم. په دغه 13 بیډز دي، په دغه واټ کې 13 بیډز دي او ماشومان چونکې دغه واټ ته راځي نو په 13 په یو بیډ باندې 2 3 او 4 مریضان هم بعضې وخت کې چې کوم دی هغه پراته وي. بل دا دي چې سټاف 2 سټافانې وي په دغه ټایم کې. یو سټاف چې کوم دی د ایمرجنسي کې ډاکټر، یو کلاس 4 یو هغه اسسټ کول، یو سټاف چې کوم دی دا دغه پیشنټ سره چې کوم سیریس وو، باقي چې نور مریضان چې چاته تکلیف وو یا کوم سیریس وو د هغې سره دغه سټاف چې کوم دا د هیډ نرس زموږ چې کومه میډم ده دا د هغې پیشنټ سره وه. اوس که ټول په یو پیشنټ باندې دلته کې دی لیا شوی وی هغه ځای کې او هغه نور مریضان دغسې په تکلیف کې او په هغه ځای کې دغه کېده د هغوی ژوند ته چې کوم دی هم خطره وه. نو زما خیال ښه خبره نه وه. لہذا زما په خیال د دغه ځای سټاف چې کوم وو هغوی په خپل مینجمنټ باندې ښه پوهېده. دوی په خپل پرسپشن سره په خپل سوچ سره ګوري، مونږ به په خپل سوچ سره ګورو چې یاره مونږ واټ څنګه چلو، نظام به څنګه چلو. نو دغه د دې سره ستاسو په خیال باندې دي کې څو نرسې پکار وي؟ یاره کم از کم جی په دغه ځای کې د سټاف بالکل په دې ټول هسپتال کې نه بلکې په دې ټوله صوبه کې شارټیج د نرس شته دی. زمونږ دې ضلعې خبره کوو چې راتلونکي وخت کې هم دا جنګ جګړې مخې ته راځي. د ګورنمنټ چې کومه د هیلث ډپارټمنټ زه په کلیر دا د ریکارډ ویم د هیلث ډپارټمنټ چې کوم کرایټیریا اوس جوړه کړې ده هم د ګورنمنټ تیر شوی ګورنمنټ هم د دې یو د کیټګري A هاسپټل لپاره 387 سټاف چې کوم دی نرسنګ سټاف هغه پکار دی 387. آی تھنک چې دلته کې یا 80 دي یا 78 دي. نو زما ستاسو په توسط سره د ګورنمنټ نم دا خواست دی چې دا شارټیج دا کمې کم از کم پوره کړی شي چې کم از کم یو بیډ ته 3 او 4 پیشنټ دي نو چې کم از کم یو سټاف الته اویلیبل وي نو کېدای شي دا مسلې به ډېرې کمې شي. دا مسلې به ډېرې کمې شي. ګرانو کتونکو ډېرې مزید خبرې مو سره کېدای شي خو هغه نرسه ولاړه ده چا چې دغه ډزې لیدلې دي او چا چې دغه حالات لیدلې دي بله دې کې زخمي ده. خو څنګه چې مشر دا خبره وکړله چې هغه کس سره زمونږ خفګان شته دی خو لکه داسې انداز چې ته په نرسې باندې ډز کې او راتلونکي وخت کې چې کوم دی دا خبر نه څوک خبرېږي چونکې هغوی دا خبرې موږ هایلایټ کوو نو ځکه چې نور نرسانو ته دې صدمه میلو نه شي خو ځان خو به تحفظ کې راولي که نه دا خو نورې دا نرسانې دا زه راتلونکي وخت کې یره محسوسوم چې بیا به د دې نرسانو سره دغه شانتې واقعات راځي. خو د هغې باوجود هم هغه ډیوټۍ کوي او بل دوی ته خراج تحسین په دې هم پیش کوو چې د سټرایک په ځای
د ډیوټۍ نه کولو په ځای دوی په دغه اخترو کې خپله ډیوټي چې کومه ده هغه برقرار وساتله. دغه په تاسو دغه الزام لګئ چې یو خو تاسو ته ما مینت زاري کول او تاسو نه راپاڅېدئ، دویم دا چې یاره انجکشن چې کوم دی نو انجکشن داسې والي شوی دی چې هغه ایکسپایر انجکشن دی. څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه دغلته په دغه موقع باندې موجود وم. زما مخکې دا ټوله واقعه شوې ده. ما دا پیشنټ سیریس کنډیشن کې د ایمرجنسي نه راغی، دوی ته چې څه په پرچه باندې ټریټمنټ لیکلو مطلب اکسیډل او انجکشن ډیکس او ګریوینیټ دا موږ سره اویلیبل و. دا ورته کینوله ورته ما پاس کړه، په یو پریک کې کینوله پاس شوه. سیریس پیشنټ او ومیټینګ یې ډېر زیات کړو، هغه انهیل کړو. نو هغه ما ورته کینوله پاس کړه، ډریپ یې مو ورته انجکشن یې ولګولو، دوی ته ما ډریپ سټارټ کړو. دوی ته موږ خپل ټریټمنټ ښه فل کړی دی. زما د بلې ملګري ته اواز وکړئ چې راشه دی دا ماشوم زموږ ټیک نه دی. دا ورپاسې دا ډریپ یې ته نظر اوټ کو او ایمرجنسي ته منډه کړې. ایمرجنسي نه مولا ډاکټر راوستو. دوی ته بیا مونږ د ایمرجنسي ټول ټریټمنټ وکړو، اکسیجن هم ورته ولګو او انجکشن ایکسپایر نه و، هغه مونږ سره اوس هم موجود دي. تاسو تللی شئ، تاسو په واټ کې کتی شئ. همغه ډیکسا ګریوینیټ مونږ ته د سرکاري طور میلاو شوي دي، هغه اوس هم موجود دي، په هغې ایکسپایري لیکلې ده، تاسو کتی شئ، هغه ایکسپایر نه وي. او مونږ چې کوم ټریټمنټ ډاکټر سلیمان صاحب لیکلو هغه ورته مونږ کړی دی. نو بیا چې دې ته موږ ته ایمرجنسي ټول سی پی آر وکړو، اډرنلین ورته ولګوله، سولوکاټیب مو ورته ولګوله، ټول ټریټمنټ موږ دې ته وکړو. نو دوی ته موږ څه غلط انجکشن نه ده لګولې، ایکسپایر انجکشن نه ده لګولې. خیر دی، تاسو معلومات کولی شئ زموږ د ایډمنسټریشن ټیم کې چې دا ډزې وي هغه مرحله هغه لږ درته بیان کړئ چې دغه ټیم کې په تاسو څه تېرېدلي او د هغې اوس څه اثرات دي. دغه ټایم کې چې دا سر دا کس لاړ ایمرجنسي ته ورته وی چې ای سی جي ورته وکړي د ماشوم ته چې دا معلوم شي چې دا آیا ایکسپایر دی او که نه دی. ډاکټر سلیمان ای سی جي له ولېږو چې دوی واپس رالل، دوی د پیسټل سره رالل، همونږ پیشنټ سره لګیا و، ټیبل سره ناست و او پیشنټ هم ډیل کول، بل پیشنټ هم ډیل کو. او دوی رالل یکدمې زما په هغې سټاف ملګري باندې تماچه کېښوده، اول یې وله په خپو ډزې وکړې او بیا خپې یې ولګېده، خپې زخمي شوه او بیا یې وله په سر تماچه کېښوده او 2 ډزې په سر باندې په تماچه ووهله او بیا یې وله په سر تماچه کېښوده، هغې یې ویشتو کوشش کو. خو زمونږ اردلي جلال راغی، هغه ولا تماچه بره وغورځوله، له سر نه یې وله نو بره دیوال پې لګېدلي دي، تاسو په تصویر کې په دغه کې کتی شئ، هغه پکچر شته مونږ سره. نو هغه خدای بچ کړې ده، مونږ خدای بچ کړي یو، مونږ دواړه یو شان په کرسۍ ناست وو. مونږ خدای دا یو معجزه وه. زمونږ یونین کونسل مشر چې کوم خبر وکړه فضل مولا صاحب، دا واقعي یو معجزه وه. او تاسو چې کومه خبر وکړه چې دا خدای موږ بچ کړي یو، ګنې موږ به اوس دواړه دلته موجود نو. ښه پیشنټ هم دلته په بیډز موږ سره 2-3 پراته وو، هغوی سره د ډریپونو بهر اوتي دي. دونه هنګامه جوړه شوه او دونه په هغوی باندې په ما باندې دونه پریشر او دونه هنګامه راله، زما خپو کار پرېښودو، ما ته ای سی جي وکړه، زما زړه دړکن بالکل خراب شوی. زما د ملګري ما ته د نشي او د څه انجکشن یې وکړې، زه منټلي دونه ډسټرب شوم چې ما چغې والې او جړل می او زه په خپې مې کار نه کو، دوی زه راښکم ځان پسې او ما وی نه ما پسې ډزې کېږي او په ما باندې ډز کېږي. نو په موږ ډېره زیاته دغه تېر شوې، د هغې باوجود هم چې زه ایم ایس آفس ته لاړم، دوی ما له اوبه مو به راکړي. ډاکټر سلیمان راغی، هغه وی واټ حالي دی او پیشنټ سفر کېږي. ما ورته وی زه ډیوټي کوم، خو زما د ملګري وی نه، ته په منټلي ته دونه منټلي ډسټرب یې، په تا دونه حادثه تېره شوه، ته به ډیوټي څنګه کوې؟ ما ورته نه، زه ډیوټۍ له راغلی ما کور پرېښی دی، ما بچي پرېښي دي، ما څادر را په سر کړی دی او زه ایز ا ډیوټي زه ډیوټۍ له راغلی یم، زه به خپله ډیوټي کوم. د هغې باوجود هم موږ ډیوټي کړې ده او زما دلته 17 سال سروس دی او موږ ټول شکر الحمدلله ښه اکټیو ډیوټي کوو. او موږ سره موبایل نشته، ما سره دا ساده موبایل دی، تاسو کتی شئ، دا چې ته خواته دراز کې پروت و، د هغې موبایل هم دراز کې پروت و، موږ موبایل نه دی یوز کړی او دې موبایل کې به زه څه وګورم، دا به زه څه یوز کړم. زبردست. د هغې باوجود هم هغه دوی هغه تمغه شجاعت ورکوي که نه، دا کومه میډم چې دې کې زخمي ده او د هغې حوصله څومره په ځای ده او د هغې باندې دومره اثرات نشته دي، د هغې حوصلې ته سلام. نو پکار دا ده چې ضلعي انتظامیه، صوبایي حکومت او وفاقي حکومت چې کوم دی، دا کومه واقعه چې د اختر په شپه د دوی سره شوې ده چې د دوی دپاره باقاعده اعلان وکړي، د دوی حوصله افزایي وکړي. صرف دغه خلکو له حوصله افزایي نه چې دلته کې فضل مولا صاحب چې څنګه خبره وکړله چې په کووډ کې د دوی کردار ډاکټر خو صرف چیک اپ وکړي ولیکي،
نو ټوله ذمواري چې کومه دغه بیا په نرس باندې وي. میډم خپله پېژنګلو مو کوم دغه پوښتنه کوو په تاسو دغه الزام راځي چې یاره خو ګایني وارډ وي خو بل څه چلډرن هسپتال کې وي به دوی په موبایلو کې لګیا وي بوخ وي او مریض ته هغه شان توجه نه ورکوي. نو آیا ستاسو اولاد نشته ډم نشته دې خلکو په سر تاسو له پیسې نه درکوي هغې خلکو له به څه جواب ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د دې چا څه دی د ډسټرکټ چې زمونږ کم دی زه د هغې د اسوسیشن چیرپرسن یم. زما نوم انیلا دی. زه په ویمن اینډ چلډرن هاسپټل کې چې کوم دی نو سټاف نرس یم ایز ا RNO زه ډیوټي کوم. چې دا ټولې خبرې چې کوم تاسو ووې که نه د موبایل خبره شوه که نه نو زه به تاسو ته یو خبر وکړم چې کوم ځای کې په سټاف شارټیج وي په هاسپټلز کې او په یو وارډ کې په 180 مریضانو باندې 2 سټافانې ډیوټي کوي او چې هغې ته ماشومان وي او هغه ماشومانو ته چې کوم دی ایټ ا ټایم چې کوم دی نو هغې ته 15 شپږ آیټمز IV فلوډز لګي ټیک شو که نه چې سټاف د نایټ ټایم کې 8 بجې 9 بجې راوند شروع کړي او هغه 1 بجه د خپل د چلډرن د پیډز وارډ نه لاندې بلاک ته راکوزیږي نو تاسو ما ته ووایئ چې دغه ټایم کې به دا موبایل کم ټایم ګوري. ټیک شو جسټ زمونږ موبایل یوز به صرف دا وي چې مونږ راواخلو که مونږ بره بلاک ته وخیجو او مونږ خپل پیشنټ اټینډ کوو او مونږ ته داسې میډیسن کمې راشي یا زمونږ د IV فلوډ کمې راشي مونږ سره یو کلاس 4 په ډیوټۍ وي هغه بهر وځي یا بل ځای کې وي یا چېرته کې انویسټیګیشنز پسې تللي وي او مونږ ته داسې ضرورت وي نو مونږ به هغه پسې کال وکړو چې مونږ ته دا شی زر ته زر راورسوه مونږ سره د دې شي کمې دی نو هغه زمونږ نیګیټیو پوینټ کې لاړ شي وي دوی موبایل یوز کوو. داسې واقعیت خو مخکې هم شوي ټیک شو جی بالکل کیږي دا کیږي. ټیک شو دا خلک دي زموږ د 400 عوام دی دی راشي مونږ 2 کسانې په ډیوټۍ باندې یو. ټیک شو ما ته یوه کینوله د ماشوم چې کوم دی نو هغه ما ته بلاک شي زما پسې مور راځي او ما د لاسونو نه راکاږي راشه زما د ماشوم لاس پړسېدلی دی راشه زما د ماشوم لاس پړسېدلی ما ته بل ماشوم سیریس پروت وي. ټیک شو 2 جنکۍ یو مونږ که نه. ټیک شو چې زه هغه سیریس ماشوم له لاړ شم بله ښځه لاړ شي بار خاوند ته وي و هغې خو په هغه یو وخته دی او مونږ دغه شان ناست اوسه پورې مونږ ته ستنې نه دي لګېدلې 11 بجې شوې. ټیک ده که نه چې مونږ یو له کور ورکو نو مونږ به 80 کسان زمونږ نیوه ګنټه کم سے کم په یو ماشوم په کینوله باندې چې هغه ماشومان ډیهایډریټس وي دی یې مونږ له په کریټیکل کنډیشنز کې راولي هغې کې دومره د اوبو کمې راغلي چې هغې کې بیا وینز هم نه میلاویږي چې مونږ ورته کینوله پاس کړو. مونږ ته جواب څه راځي چې دوی دا نه وایي دی مونږ دی اپریشیټ کوي نه مونږ ته وایي چلونه نه درځي تاسو چلونه یې زده کوئ دلته زمونږ په سر باندې ولاړي لستوڼي الغالي مونږ ته لاسونه اوچت کړي مونږ له شړقونه راکوي. زمونږ د سیکیورټي دپاره مونږ سره دلته څوک نه چې زمونږ په سر جواب وکړي هغې باوجود هم مونږ د 400 نرسز مونږ د خپل عوام دپاره ولاړ یو مونږ ته کنځلې کېږي زمونږ ګریوان ته لاس اچولي کېږي په فیسبوک باندې مونږ پسې غلط بیانونه راځي خو مونږ وایو نه مونږ ګورمنټ سروینټ یو مونږ راوتي یو د خپل عوام دپاره زمونږ بچي شته دوی نه پیږي خو مونږ پیږو خو نن مونږ دوی سره دا زیاتې کوو زمونږ بچو سره به الله کوي. زمونږ بچي شته مونږ ته د خپل بچو د درد پته ده ځکه مونږ چې دی نو مونږ خپلې ډیوټیانې کوو او مونږ الحمدلله چې کوم ټریننګز کړي دي که نه نو مونږ ته په ټریننګز کې دا نه دي ښودلی شوي چې څه هغې وي نو هغه به مونږ کوو نه هغې کې ما کې فرق څه شو. زمونږ ټول ایشوز چې دي نو هغه زمونږ د سټاف شارټیج دی چې کوم سټاف شارټیج چې زمونږ پوره شوي نه که نه دا مسلې به مونږ ته جوړېږي هغه عوام نه پیږي خو مونږ پیږو مونږ ته پته ده هغې به مونږ ته کنځل کوي هغې مونږ ته خو زمونږ ګیله صرف او صرف زمونږ د منسټري اف هیلث نه ده سیکرټري هیلث نه ده. تاسو په راونډز باندې دلته راشئ تاسو وګرځئ تاسو وګورئ خو تاسو ته SNEs درغلي دي د هاسپټلز پراته دي د سره تاسو په هغې باندې ولې کار نه کوئ. تاسو ته چې بیانونه راشي تاسو ته کمپلینز راشي د عوام د طرف نه ټیک شو تاسو یو خله تپوس کړی دی چې په دې هاسپټل کې څه کېږي سټاف شارټیج دی په دې باندې خو ماشوم هم پیږي که نه چې دلته کې دا 2 کسان دي دا 400 کسان دلته کې لګیا دي دا به یو ټایم څنګه دا برابري څنګه به دا پوره کېږي. په یو کور کې یو مور چې کم دی نو 3 ماشومان نشي سنبالولی چې یو چغه کوي شړق 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 ویې وخي دلته مونږ چې کدی 200 ماشومانو ته ناست یو جینې مونږ ورته ځان وررسو مونږ هر یو پروټوکول ورکو مونږ هر څه کوو نو دا خو د دې غلطه خبره موبایل خو مونږ چېرته هم نشو یوز کولی دی. ډېرې بحث مباحثه سره کېږي پروګرام هم دیږي جمعې ورځ ده یو مونځ خو رانه لاړه خو بل د به ځان رسو سر صاحب اخیرنۍ خبره چې لایحه عمل به ماینده څه وي. علیم خان وایي یو خو ډېره غټه خبره وشوه چې یاره هغه دا خلک د الزام لګوي چې ایکسپایر انجکشن دا ډېره غټه خبره ده. مونږ ایز ا ذمهدار مشر چې کوم دی چې هر قسم انکوایري د دې خبرې دپاره کولی شي هغه دې وکړی شي هغه د ګورنمنټ په لیول وي که د ډسټرکټ صوبایي که د ډسټرکټ ایډمنسټریشن د طرف نه وي که د هر ځای نه وي
که په کوم ځای کې چې داسې لیپس یا څه شوي وي. خو بیا هغې خبرې ته راتاویږم چې د چا د وجلو یا د تماچې روښکو یا د ډز کولو اختیار د چا سره نشته. دا څوک هم زما په خیال ډیفنډ کولی په دغه خبرو باندې نشي. دا کنډیمیبل یو اکټ دی. بله چې دا خبره ده دا ماشوم راغلی و د الټۍ کړې وې وومیټ یې کړي و هغه یې سپیریټ کړي و لکه چې کله الټۍ وکړي او هغه ماشوم بیا د هوا په نالۍ کې ورشي. نو دې ریسپیریټري ډسټرس ته مونږ وایو د ده د ساه تکلیف ډېر زیات سیویر و او بلکې کیس پین مونږ ته ویلی شو یا دی وایو چې ډېر په سیریس کنډیشن کې دا دی ته راغلی و هغه ځای کې. خو بهرحال مونږ دا ګورنمنټ هم دا مطالبه کوو دا خواست په زه وکړم ورته ایز ا ممبر پاکستان نرسنګ کونسل چې د کونسل کرټیریاز هم موجود دي دا د سټیټ پالیسی هم موجوده ده او په دې کې د WHO کرټیریا هم موجوده ده. ګورنمنټ ته زر ته زره د سټاف چې کم د شارټیج دي دا مسلې حل کړي او د سکیورټي چې کم یو اکټ هم پاس شوی دی د هغې نفاذ دی هم وکړي شي چې په هغې کې کم از کم امپلایز ته دا پروټیکشن چې کم دی هغه به حاصل وي. دغه ایشوز دي دا د ګورنمنټ حل کړي. باقي موجوده مسله سټاف چې کم دی الحمدلله زمونږ چونکې د اختر چوټیانې دي خپلې ډیوټیانې ورکوي. اسوسییشن په دې کې یو پازیټیو رول خپل پلی کړی دی. هیڅ احتجاجونو یا دغه خبرو ته چې کم دی هغه د تلو ضرورت هم نشته. ایڈمنسټریشن پکې هم کوپریټیو دی. ګورنمنټ نه هم مونږ شکرګزار یو هغې هم په دې باندې ایکشن اخیستی دی. بیان د منسټر صاحب راغلی دی خو دا خواست یې کوو چې کم از کم د سکیورټي مسلې دې زمونږ حل کړي او د سټاف شارټیج چې کم فیسیلیټیشن دی دغه مسلې دې حل کړي. بل په مونږ د ځان سره کښېنئ د نرس نه بغیر زه اخري خبر دي دا کوم چې یو پالیسي د نرس نه بغیر نشي جوړېدی. ډاکټرز د نرسز دپاره پالیسیانې نشي جوړولی. دا خپل دی کونسل لري خپل یو چین اف کمانډ لري انټرنیشنل یو خپل کیډر لري. د دې خپل 15 اته کاله پی ایچ ډي نرسز زموږ سره روان دي ایم فل نرسز روان دي. ګورنمنټ یې د ځان سره کښېنئ دی نه دې تپوسو کړي چې پالیسي به څنګه جوړو فیوچر سټریټجي څه دي موجوده سسټم کې کم ځای کې لیبس دي او دا به څنګه ټیک کېږي. زما په خیال د هغې بهترین مونږ چې کوم سجیشن ورکولی شو او مونږ چې کومې پالیسیانې ورکولی شو هغه څه څوک هم نشي ورکولی. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو فضل مولا صاحب دغه خبره چې د دې باوجود موږ خپلې ډیوټۍ کوو چې څومره زیاتې وشو په نرسیانو په زنانه ذات باندې ډزې وشولې دا هم ټول خفه دي چې هغه هم یو مظلوم دی هم مړ شو هم پړ شو خو دا کار دا د جاهلتوب و. نو د دې نفس هم پته ولګي خو دا خل نه دی راتلونکي وخت کې خو چې 400 په هسپتال کې داسې کېږي نو نن خو د دې نرسو دا جذبه بحال ده او بحال په دې ده چې چا سره واقعه شوې ده نو هغه تکړه دي په میدان ولاړ دي د هغې باوجود ما هغه ډیوټي کوي. دا د هغوی هغه حوصله چې هغه په ځای ده. نو زما عوام ته دا خواست دی چې دوی د ماشوم کور کې نه خرابوي. دوی اول نږدې چې کوم دوی سره ډسپنسري وي دوی هلته لاړ شي ماشوم ښه خراب کړي هغې ورته انجکشن یو وومیټ سره ماشوم خرابېږي. دوی دی چې یو وومیټ وکړي دوی دی ډایرکټ را رسوي هاسپټل ته نو دوی یې ښه کور کې خراب کړي ورځ دوه پې تېرې کړي انجکشن یې ورته کور کې کوي ښه چې اوزګار شي او چې ښه خراب شي بیا موږ له راولي. نو دا د دوی هم غلطي ده. د دوی غلطي ده. د کلي اټو ته یې لېږو هغه دوکانونه نه دي انډر میټرک چې کوم دی نو په چېډه کې کړي وي د هغې نه موږ د زنانه چې کوم دي هلته یې دغه کړو نو چې ښې د کار وباسو نو بیا هسپتال ته ورسو. نو دې احتیاط پکار دی دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی او دا مسله چې کومه دا وړه مسله نه ده خو دا نه خواست دی کې څه کیجوالټي شي او دا انټرنیشنل مسله وه په الله پاک خیر کړی دی او الله دې خیر ته